بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان الإنسان مع إحساسه وتحركه شاسا فرمای چې کوم صفات په حیوان کې موجود و هغه صفات په دې انسان کې موجود یعنی ولما كان الانسان مع احساسه ارکلا چود انسان سره د احساس وتحركه سره د حرکت وقبوله للالهامات الجبليه او سره د قبلېدو هغه الهامات چې هغه ته الهامات جبلي وي معنا هغه الهامات چې هغه د فطرت کې الله تعالی پیدا کړی دای چې کله د خوراک ضرورت سي نو دای محسوس کی دا الهام جبلي دی دای هر ضرورت محسوسي د الهام د دې وسستاوت د ضرورت انداس نه دا انسان چې د خپل حالاتو نه خبري د خپل حالات تقاضي محسوسولای نشي والعلوم تبعيه ذا عقل او سره د خبرې چې دا انسان علوم تبعيه هم کوي یعنی علوم ماديه دغه د انسان خاصیت چې د علوم ماديه حاصلولای شي اوس دغه صفت په دغه کې نسته چې هغه علوم حاصل کې په حیواناتو کې ذا عقل او بل دا چې دا انسان خاوند د عقل دی دا داسې صفت دی چې د خاوند د عقل دی چې دا په حیواناتو کې نسته نو یو صفت ممتاز د انسان د نور حیواناتو هغه دا چې انسان عقل لري او بیا د عقل استعمال کوي دا سنه چې خالصه د سهارا د بل په عقل باندې نو دا انسان ناکام انسان چې د عقل سهارا په بل باندې بلکې هغه کامیاب انسان چې خپل عقل په خپل استعمال کوي البته دا عقل چې دا کلی نه دی نو یو عاقل د بل عاقل محتاج دی دا څنګه چې د عقل څو ورته وایي نو بس دی حق دی نو عقل کله کله خطا کوي خو به ارهان عقل دی استعمالي ذا عقل والتوليد للعلوم الكسبيه انسان بل صفت دا چې د علوم کسبيه پیدا کوي حضرت شاه صاحب فرمایي چې انسان یو د عقل استعمال کوي او بل د آلاتو استعمال کوي آله استعمالي اوزار استعمالي اسباب استعمالي نو بیا د علوم کسبيه پیدا کوي نو دغه انسان د سیکل نوا د ابتدا وسی انتها پر کوم ځای ولاړه دنیا کوم ځای ته ولاړه عالم بالا کی خبرې کوي نو دا د انسان صفت او تولید للعلوم الكسبيه الهمه الزرع والغرس والتجاره او الله تعالی ودغ انسان ته الهام کړی دی د زراعت د درخت وکړي د غنم وکړي د نور سبزیانی پر ځمکه کې وکړي او دغه الهام الله تعالی و د انسان ته کړي نور حیوانات کې دغه صلاحیت نه دی موجود چې د څو کې باغبانی وکړي د زراعت پیشه وکړي او د تجارت پیشه وکړي نو دا د انسانانو زندگی د پته تجارت باندې روانه د تجارت کوي والمعامله د معاملاتو دا یو بل سره کاروبار کول یو بل سره معامله کول دغه استعداد الله تعالی په انسان کې پیدا کړي وجعل منهم السيد بالتبع والاتفاق او ګرځو یعنی دا ته دا ثابتې
چې دا انسان په تمام صلاحیتو کې مساوي نه دي. نو چې کله دا انسانان په خپل صلاحیتو کې مساوي نسول، نو د هر انسان داغو نو د انسانان په د مهنت چې کومه نتیجه او ثمره ده، نو په دې کې هم مساوي نه دي. نو یو کې ډېر صلاحیت وي، داغه د عمل به ډېره نتیجه وي، د یو به کم صلاحیت وي، داغه د عمل به کمه نتیجه وي. دا ټول انسانان په صلاحیتو کې برابر نه دي. نو اوس مسله ده په مادیات کې دنیا یو د بل سره مني چې د صلاحیت تر ما زیات دی، او زه به د تقلید کوم په دې مسله کې. لیکن په شریعت کې هر کس و ناکس زه مجتهد یم، هر کس و ناکس وي چې زه د امام صاحب په اجتهاد کې دغه د صلاحیت هغه کوم صلاحیت د اجتهاد په ما کې زه د امام مالک صاحب سره مساوي یم، زه د احمد ابن حنبل صاحب سره مساوي یم، په ما کې د اجتهاد صلاحیتونه موجود. اوس خو داسې خلک دي چې هغه بیا فنون یو لفظ نه ویلی، صرف دا د قرآن ترجمه وي، د اجتهاد دعوې کوي چې زه مجتهد یم. په دغه هم پوه نه یي چې دا صیغه د ماضي ده، یعنې دا ګریمر باندې پوه نه یي، ګریمر یې نه زده. دا ولې چې یو کس میډیکل خلاصوي نو هغه به سند د حکومت اخلي، او که سند وانخستی نو دا به سزا ورکوي، جرمانه کوي. بیا د دین او د اسلام دا مظلوم دی، د دې مالک نسته. نو هر سړی چې څه کې کوي هغه کې کوي، هغه که د اجتهاد دعوې کوي، څوک د یو شي انکار کوي، څوک د بل شي انکار کوي، ځکه چې د دې شاته یو مالک نسته، حکومت نسته. او چې دی راوړي چې ته دا ستا اجتهاد ماته بیان کړه، ته دا ستا دعوه ثابته کړه، نه علی الاعلان. څوک په حدیثو باندې جرح کوي، څوک په مسلک باندې جرح کوي. نو بس اوس خو دا میډیا ته ناست دي، چا سره تعلق نشته چې څه وویل هغه یې ویل ازادي ده. نو دې وجه باندې د دین مبارک خلکو ازادي شروع کړه، د شریعت مبارک خلک څه پابندي نه کوي، د علم یو حدود هم نشته، د صلاحیت یو حد هم نشته. نو دغه مشکلات دي. وجعل منهم السيادة بالتبع والاتفاق. بعض خلق الله تعالی اتفاقا فطرتا سرداران ګرځولي، د بعض خلکو بس فطرتي دی سردار. بعض خاندانونه فطرتي دی، هغه یو په خلکو کې یو عزت لري، یو احترام لري، او د خلکو مرجع وي، پلار مرجع وي، بیا زوی مرجع وي، دنیا وراځي، هغه یو مشر تسلیموي. والعبد بالتبع والاتفاق. بعضې بیا څه ګرځولي، هغه بالتبع غلامان ګرځولي، بالتبع کمزوري ګرځولي. وجعل منهم الملوك والرعية. او بعضې الله تعالی بادشاهان ګرځولي او بعضې رعیت ګرځولي. وجعل منهم او ګرځولي الله تعالی د دوی نه الحکیم المتکلم بالحکمت الالهیه. بس دا قسمت. بعض خلکو تعالی هغه صلاحیتونه ورکړي چې دی حاکم وي، د خبره هر خبره د خلکو دپاره سند وي، هر خبره د خلکو دپاره رهنمایي او هدایت وي. داسې خبرې کوي چې د انسانانو عقل ورته خوشحاله وي، د انسانانو عقل د خبرې قبلوي. المتکلم متکلم وي. داسې خدای پاک هغه صلاحیت د ګویایي ورکړی چې خپله مدعا په خپل مخاطب باندې په بهترینه طریقه سره په هغه باندې تسلیمولی شي. بالحکمت الالهیه په علم الکلام کې، په حکمت الهیه کې.
یو حکمت مادیه دی یا حکمت طبعیه دی او بل حکمت الهیه دی. نو بعض خلکو ته الله تعالی صلاحیتونه ورکړي په حکمت الهی کې هم په حکمت طبعی کې هم ورکړي. په دواړو کې الله تعالی صلاحیتونه ورکړي. که قرآن او علم ته علم الکلام ته کښېنه نو هغه کې به ډېر لوی مهارت لري. او چې کله په طبعیاتو باندې بیا خبره شروع کړي، په مادیاتو شروع کړي، نو